نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة الانفال پارا نمبر 9 رکو نمبر 4 آیت نمبر 29 خلاصه در رکو پس داغینا لفظی ترجمه پنځم نمبر قانون بیانی د پارا د صلح او د جنگ د ژوند زندګۍ د تیرولو او د کامیابی د پارا هجرت دا سبب د فتح دی او د حاصلولو د غنیمتونو او د کامیابی سبب دا هجرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه المکرمه نه مدینه المنوره ته دغه مشرکین او کفار دا د عذاب مستحق عذاب به مغختلو بیا بم پاغي باندې عذاب نه راته وجدا د رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو بیا به استغفار وې تخویف اخروی ده چې دغه مال دولت د الله د دین خلاف ما استعمالوي ورنه افسوس وکوي ځکه دین اسلام دا به غالب کیږي دعوت ده دغه ایمان ته چې ایمان راوړی تاسو که کامیابی کامرانی غواړئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم پنځم نمبر قانون د هغه فائدې برکات یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو ان تتقوا الله کچری تاسو ویریږئ د الله نه تقوا اختیار کړئ یو فیده بستاسو د پاره داوی یجعل لکم نو درب کړی تاسو ته فرقانا نجات فتح غلبا امداد رب العالمین او داسې نور چې پاغي سره تاسو تمیز کولای شي په مابین د حق او باطل کې بل فیده او یکفر او لری بکړي عنکم استاسو نا سیئاتکم بدای استاسو ناکار حالات استاسو او درېمه فیده ويغفر لكم بخنا بوکړي تاسو ته والله ذو الفضل العظیم الله دلوی فضل والده دغه الله نه فضل وغواړي وجد هجرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم مکمل تفصیل لپاره تفاسیر او د سیرت کتابونو ته رجوع مختصرا دا اسلام په ترقی روان مسلمانان زیاتېدل دغه کفار مشرکین راجم شو چې څه کول پکار دي ابلیس هم د هغوی د یو مشر چې په هغوی کې خيار صورت او شکل کې دغه مجلس ته حاضر شو څه کسانو رای دا ورکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې چې قید وکړه څه کسانو رای دا پیش کړه جلاوطن وکړه ابلیس وویل دا ټول رای ستاسو ټیک نه دي ابو جهل رای پیش کړه وی وجنی وای ستا خبره زبردسته طریقه بداوی د هر قبیله او د هر خاندان نه د پهلوان طاقتور قوت والا مال دولت والا راجم شي ټول په اتفاق په یو ځل باندې حمله وکړي رسول الله په شهادت ورسوي نو د ټولو نه انتقام نشي اخیسته که اخلي دیت په اخلي او دیت ورکول دا آسان دوی په دې باندې اتفاق وکړو رب العالمین حضرت جبرئیل علیه السلام راولېګا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم وشو اجازت ملو شو چې تاسو اوس هجرت وکړئ واذ اوکلت یمکر بک الذین تدبیر کولو استا خلاف هغه کسانو کفرو چې کفر کړي دي څه سازش منسوبه تدبیر لیثبتوک دید پارا چې قید کړي تاسو لرا او یقتلوک یا اوجنی تالرا او یخرجوک یا اوشړي جلاوطن کې تالرا ويمکرون او دوی تدبیر کولو په پټه سازشونه او منسوبې جوړولې ويمکر الله او اللهم تدبیر کولو د حفاظت تاسو والله خیر الماکرین او الله ډېر ښه تدبیر کوونکی دی رسول سلام د رهایشګاه محاصره کړي وا د هغې باوجود رسول الله صلی الله علیه وسلم په محفوظ طریقه باندې اوتلو په خپل ځای باندې علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ مقرر او هغه هجرت د مکه المکرمه نه شروع شو مدینه المنوره باندې اختتام شو واذا تتلى وكلت المستلشي عليهم فدوی باندې آیاتنا زمن قالو نو دوی وای قد سمعنا یقینا اوریدلی دی من لو نشاء کچری اغوانو من لقلنا نؤبوایو من مثل هذا فمشاند دی قرآن ان هذا نددا الا اساطیر الاولین مگر قصیدی پخوانو دروغ قصیدی دعوه خو دوی دا کوله او د قرآن چیلنج دی دوی ته او د هغه چیلنج جواب تر وسه پورې نه دی ورکړی دسې قرآن خو راوړل لري خبرات د دسې قرآن د یو آیات په مقابل کې دوی آیات نه دی پیش کړی او نه به تر قیامت پورې پیش دوی د عذاب مطالبه کوله عذاب پې نه رات ولې وجه وَإِذْ أَوْكَلَتِ قَالُوا اللَّهُمَّ أُوِلْ دوی اے الله
ان كان هذا کچری ویدا هو الحق حق دین اسلام قرآن پیغمبر من عندك استاد طرفنا فانطل علينا نرا اوروا پمنگ باندی حجارتم کانی من السماء دبرنا اسمان او ائتنا یرا ولا منگتا بعذاب علیم عذاب دردناک دسی کم عقل لی چی داسی نوی کچری دا حق وینو منگتا ہدایت راک اللہ پی عذاب زکن راوس رسول اللہ موجود وما كان الله ندي الله ليعذبهم چی عذاب ورکلی دویت وانت فیهم پدات حال کی چی تموجودی پدوی کی وما كان الله او ندي الله معذبهم عذاب الكون کے دویت وهم يستغفرون پدات حال کی چی دوی بخن غواړي استغفار کوي استغفار ډیر فیدی دی ټول مسائل مصائب تکالیف ور سره ختميږي رزق مال جان اولاد کاروبار کې برکات راځي گناهونه معاف کیږي الله راضي کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم با بنفس نفیس استغفار ویل امت ته تعلیم او درس او دوی د عذاب مستحق زکه چې دوی به خلق کولرا د مسجد حرام نه منې کول ځان به متولیان غاڼه علن کې دوی نو وما لهم او صدا وجا دوی لرا ان لا يعذبهم الله عذاب بنور کوي دوی ته الله وهم يصدون حال دې چې دوی من کوي خلق را عن المسجد الحرام د مسجد حرام وما كانوا او ندي دوی اولیاء اختیارمند دي متولیان د مسجد ان اولیاءه ندي اختیارمند دي الا المتقون مگر متقیان او متقیان ایمان ولدي او دوی کی ایمان نشته ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دوی نه پوهیږي او د دوی څه عبادت وما كان صلاتهم ندی مزد دوی عند البيت فخواد بیت الله کی الا مكاء وتصديا مگر شپیلی وهلا سنا پړقول فذوقوا العذاب او یمنګ وسکی عذاب لرا بما کنتم تکفرون پدی وجہ چی تاسو با کفر کولو تخویف دے چی اسلام خلاف مال ملگوی دغا اسلام بغالب کی بیا با افسوس کوئی ان الذین کفروا یقینا هغا کسان چی کفر کرن ينفقون لگوی اموالهم مالون اخفلو لرا لیصدو عن سبیل اللہ دی د پارا چې منکړي خلق لرا د لارې د الله نه فسينفقونها زردا چې خرج بکړي دوی دا خو ثم تكون عليهم بیا بشدا په دوی باندې حسرتا افسوس ثم يغلبون بیا بدوی مغلوب کړي شي والذین وغ کسان کفروا چې کفر کړي دي الی جهنم دوزخ تبا یحشرون راجم کړي شي مشکل برازی قربانی وقت برازی هغه کې امتحان مقصود لیمیز الله الخبیث د دې د پاره چې جدا کړي رب العالمین پلیت نا پاکا مشرکین او کفار من الطیب د پاکنا د مومن ويجعل الخبيث بعضه على بعض او کیک دی ناپاک بازی د دینه په بازو باندې فیرکمه جمیعا بیا به یو ذکری لاندې باندې بکړي ټول لرا فیجعله نواب چوي دوی لرا فی جهنم په دوزخ اولئک هم الخاسرون هم دغه کسان تاوان مندل کړي